أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن د 2022 کال د مارچ شپږم تاریخ ته او سبانا بل ورځ اتم تاریخ ته د مارچ اتم تاریخ مغرب یا د جعلي قومونو د زنانو د پاره د حقونو ورځ ګرځولې ده. دا سیستم تقریبا د 1977 نه شروع شو په 2011 په 1911 کې اوس د 2022 یعنی 2022 1911 کې د نن نه سل کاله 11 کاله د پاسه سل کاله 111 سال پهله مغرب ته دا خیال راغی چې زنانو له خپل حقوق ورکول پکار دي، جبکې د دینه 1500 سال پهله قرآن اور احادیثو چې زنانو له کوم اهمیت ورکړی و هغه چې وګورې نو هغې ته به حیران شي. زنانه الله تعالی یو داسې قوم پیدا کړی دی چې د هغې بعضې خوبۍ داسې دي چې سړی ورته حیران شي. لکه ړومبۍ خبره چې هغه په هیچا کې نشته هغه دا چې د الله د خپل تخلیق یعنې د بچو پیدا کولو عمل د دې پترو کوي. الله تعالی خلقو له صحت ورکوي خو د ډاکټر او د حکیم په ذریعه یې ورکوي. د دې وجې نه ډاکټر صاحب په خپل پرسکرپشن چټ کې لیکلي هو شافي چې زه سبب ما مسبب بل څوک دی شفا بل څوک ورکوي. دارنګې الله تعالی خپل رزق چې تقسیموي نو د تاجرانو په تروی کوي او تاجر باره کې ځکه د الله پیغمبر ویلي التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. تاجر کاکا چې کله د صداقت سره معامله کوي په امانت سره معامله کوي د ده ناسته به د ده کرسی به د ده سیټ به د رسول الله په خوا کې مع النبیین. دا ولې الله تعالی د رزق د رسولو امپورټ ایکسپورټ د ده پترو کوي، خو الله تعالی بندیان چې پیدا کوي نو د زنانه پتروی پیدا کوي. نو ته ویلی شي چې تخلیق د سبب د جوړېدو د وجې نه الله تعالی دی قیمتي کړي دي او قیمتي شی په پرده کې الله په خپله په پرده کې دی. نو زنانه ورته وایي چې تاسو به هم په پرده کې یئ. نو چې لږ نور پې سوچ وکړې نو زنانه هغه قیمتي مخلوق دی چې هغه به په پرده کې ساتل غواړي. کله چې د هغې مشهور سکالر عالم مفسر قرآن نه یو ماشوم یې تپوس وکړو چې باباجي دا عجیبه چل دی چې موږ جینکو ته وایي چې سلوپټه په سر کا، موږ ته وایي چې صادر په سر کا، موږ ته وایي چې مخ ښکاره کوه، موږ ته وایي چې ګریبان دې پټ کا، موږ ته وایي چې دننه په پرده کې کښېنه او زما دا رور دی یا زما تره دی الک دی هغه ته څوک هېڅ نه وایي. نو حضرت وله ډېر خوږ جواب ورکو وی بچیا تا د لوهار یا د مصري د هغه سړی چې د اوسپنو کاروبار کې د هغه دوکان لیدلی دی؟ وی او وی په هغې کې د اوسپنې ګډې وډې ځای په ځای پرتي او باران وتم څه نه وایي او یخ وتم څه نه وایي او سیلی وتم څه نه وایي او جاپړ وتم څه نه وایي. وی بیا د سونهار یعنې د زرګر یا د ملغلرو کاروبار چې کوي د هیرو د هغه دوکان دی لیدلی دی؟ په هغې کې یو وړوکې هیره په یو ښکلې المارۍ کې په یو ښکلي شوکیس کې په یو ښکلي باکس کې د یو ښکلي ریخمو د کپړې ته چاپېره شوي او په دوکان کې په حفاظت پرته او هر څوک احتیاط کوي چې دې له ګوتې ورنه وړی خرابه به شي ځکه دا هیره په وزن کې کمی خو قیمت یې په لکاو وي او هغه اوسپنه په وزن کې زیاتې خو قیمت یې په سلونو یا په لسونو کې
نو زنانه چونکې قیمتي ډېرې او قیمتي شی سړی په شوکیس بکس او پرېخمو کې انغاړي. نو ځکه تاسو شریعت تاسو ته دا وایي چې په پټه شئ. د دې الفاظو نه د زنانه د قیمت پته لګي. وی قیمتي به نه په دنیا کې 7 ارب انسانان دي او د دې ټولو مور زنانه ده. نو زنانه 7 ارب انسانوں کی ماں ہے. او دا خو څه کې خو کم و بیش 1 لاکھ پیغمبران دنیا ته راغلي دي او د دې میکسیمم یا اکثریت چې دی دا د زنانه اولاد دی. وی زنانه پیغمبر نشتا. وی سارے انبیاء زنانه سے پیدا ہوئی ہے، عورتوں نے جنے ہیں او زنانه چې دن دا د پیغمبرانو مور ده. نو چې د پیغمبرانو مور دی نو دا قیمت کم دی. او بیا دا چې زنانه چې کله ته اسلامي تاریخ ته ګورې نو 4 کسان چې هغه زمونږ هیروز دی په امت کې، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی او حضرت علی رضی الله عنهم اجمعین. په دې کې 2 خلفای راشدین د زنانو په ترو اسلام قبول کړو. عمر صاحب خپل خور رضا کړو او عثمان صاحب خپل ترور رضا کړو. نو زنانه هغه ذات ته چې په 4 خلفای راشدینو کې 2 خلفای راشدین د هغې د وجې نه اسلام قبول کړو. دا زنانه چونکې قیمتي وه نو شریعت ورله ډېر اهمیت ورکو. نو ته به ورته وزیریږې چې هر ځای کې د دې د نارینه سره مسله راغلی نو الله هم د هغې ملګری، رسول الله هم د هغې ملګری. وی نور خو څه کې خو په رکشو او په ټرکونو ځای په ځای هغې ناپوه خلقو هغه بې علمه خلقو هم لیکلي چې ما کی دعا جنت کی هوا. وی دې پلار څه ګناه کړی دی؟ چېرته یې ونه لیکل چې باپ کی رضا الله کی فضا. چې کله باپ ته نه رضی نو الله به دې د جنت فضاګانو ته ورسوي. خو دا هېڅوک نه لیکي، ټول خلق دا لیکي ما کی دعا جنت کی هوا. د دې دا مطلب شو چې دا ناپوه خلق هم د خولې نه دا الفاظ خیږي چې زنانه قیمتي ده. او د پوه انداز ته چې وګورې نو الله تعالی په خپل کلام کې چې کله د زنانه او د نارینه پرځول یا جګړه راغلی ده نو الله د زنانو سایډ اغستی دی. نو الله خپلو بندیانو ته وایي لا واتقوا الله ربکم، ویریږئ د الله نه. که د الله نه یریږې نو لا تخرجوهن من بیوتهن، د کور نه چېرته ونه باسې. گویا کې چې الله په دې ځای کې چې کله د ښځې د خاوند په منځ کې اختلاف راغی نو الله نارینه ته وایي ګورې دا به د کور نه وباسې چې وځه په تندر یخه شه، بیا دلته چې راښکاره نه شي چې دا مخ دې ونینم، د دې اجازت الله نه ورکوي. نو د دې نه بله غټه خوشقسمتي شته چې الله د هغې په غاړه دی. او چې کله تاسو فیصله وکړه چې دا زنانه به دلته وي نو فامسکوهن بمعروف، بیا چې ستا سره یي نو د رواج مطابق پی. هسې نه چې چېرته خوشي کوټه دې وله ورکړي، هسې نه چې د فقیر په کوټه کې اوسې، او هسې نه چې ته هغې په باره کې دا وایې چې دا به دلته یي او زه به یې دلته زړه کمه او نه به بل خاون وکړي او نه به دا بل څوک په سترګو ویني. دې ته زه چل خیم نه. الله څه وایي؟ وایي زه تا ته ګورم فامسکوهن بمعروف. دی به په دې کور کې ساتې، خو څنګه چې بله وی آی پي زنانه په کور کې قیمتي او د قیمت زندگی تیری داسې به دا د قیمت زندگی تیری. او که فرض که فیصله وشو چې دا به ځي که خیر د پلار کره به ځي او یا به د رور کره ځي او یا به بل نکاح کوي ځي به نو او فارقوهن بمعروف. که جدا کوئ نوم لوړ به ترې نه تمبوئ، لته به نه ورکوئ، دقړه به نه ورکوئ، کنزل به ورته نه کوئ، بلکې د رواج مطابق یو جوړه جامې به ولوالې. په عزت سره به یې داسې رخصت کې لکه څنګه چې سړی عزتمن میلمه رخصتوي د معروف مطابق. که نه ته وایې چې ستا سره به یي نو بیا ورته ګوره په هغې کور کې به ستا سره اوسي چې په کوم کې ته یې. هسې نه چې ستا پوخ کوري، پای کې ټایلي، پای کې ماربلي، پای کې اټیچ باترومي، په هغې کې یو پي ایس وي. خو چې کله هلته شي په هغې کې یي، خو چې کله هلته شي نو بیا ته وایي چې نه نو داسې به نه کې اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. د خپل کیپیسټي مطابق د خپل طاقت مطابق په هغې له کمره ورکې. څنګه چې ستا اټیچ باتروم دی داسې د هغې اټیچ باتروم پکار دی. څنګه چې تا ته اے سی لګېدلی داسې هغې ته اے سی پکار دی. که ته په شړ کټ کې جوادیم په شړ کټ کې خو اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. څنګه چې تاسو د خپل
طاقت مطابق یې داسې به یې او داسې ونه کې ولا تضروهن لتضيقوا علیهن چېرته په کور کې تنګه نه کې ښه چې مور ته هم کنځل کې پلار ته هم کنځل کې خاندان ته هم کنځل کې اته ورته وایي چې ته څه ښځی د دې اجازت الله بالکل نه ورکوي دا ستاسو زنانه دي دې سره به داسې سلوک نه کوئ چې دې تنګې شي چې هغه چې تنګې شي نو څه جل به وکړي یا به مرۍ ته پړی واچوي یا به د منګکانو دوایي وخوري د دې به بیا ته ذموارې لا تضروهن دې له داسې ضرر مه ورکوئ لتضیقوا علیهن چې هغه غریبه دومره تنګه شي چې هغه وایي چې یاره جا ما چېرته په ځان باندې تیل واړولی او اور مې ځان ته ورته کړی خو دې کور نه خلاصه شوی په دې وخت کې م الله د هغې ملګری دی بیا وایي نور خو څه کې کوم بچی چې د هغې په غېږ کې دی که نه په دې خو ټول خلق پوهېږي چې دا ستا او د هغې شریک بچی دی خو بیا هم تا ته وایي هغې ته نه وایي وی فإن ارزعن لکم کو تاسو د بچی لی تی ورکاو دا ستا لپاره ورکوي نو نیکه بیا به ته څه کې فآتوهن اجورهن هغې له به تنخوا ورکوې نارینه باندې ټوله ریسپانسیبیلیټي اچوي چې دا ستا ټبر چې ده چې ستاسو ورانه ده ستاسو جګړه ده نو په دې وخت کې دا ماشوم چې دی که نه تی د هغې سره دی خو پیسې ستا سره دي نو بیا الله د هغو فیور وکړو او بیا ورته وایي لینفق ذو ساعت من ساعته چې ستا څومره وس کېږي کو د میخې اخیستو وس ته کېږي نو په دغه چې دی د دکان په پیو بچی نه پخوي ته ورله میخه واله که ستا وس د فریج کېږي نو بیا به ورله د فریج خرچه ورکوې که ستا وس کېږي چې ته هغې له د ګډ غوښه راوړې نو د ګډ غوښه به ول راوړې بیا به یې په ساګو او په شپېشتو نه ساتې لینفق ذو ساعت من ساعته ستا سره چې کوم دولت دی که نه الله وایي بس ته دې خپلې کیپیسټي ته ګوره خپل صلاحیت ته ګوره د دې آیاتونو نه پته لګي چې الله د هغې په غاړه دی نو خواتینو حقوق په 1911 کې چې مغرب د زنانه له غوښتل او په 8 مارچ په د هغې دپاره څوک خو د خواتینو حقوق په صحیح معنو کې وغواړي او څوک به د خواتینو حقوق د بېعزتۍ او د بې حجابۍ په صورت کې وغواړي میری جسم میری مرضی والا جلوس په وکاږي او څوک به د خواتینو د حقوقو مظاهره وکړي نو د انډیا د مسکان په شان به یو نره نعره ولګوي نعره تکبیر الله اکبر مسکان زموږ یو بچی وه مسکان د کرناټک ضلع وه دا هغه ضلع ده د انډیا چې کوم ځای کې ټیپو سلطان تیر شوی او ټیپو سلطان هغه نر سړی و چې هغه وی شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 ساله زندگی سے بہتر ہے خو د هغې هغه جینس په مسکان کې وو نو چې د سیکنډ ایئر یا د فرسټ ایئر طالبۍ د هغې غریب به څه ومري نو هندو بولوایي یعنې هندو فسادکار چې هلکانو چغې کړې د هغې نه یې بولقه لرې کول غوښتو په هغې پسې چغې وهلې که بولقه یې ترې لر کړی وی نعوذ بالله نو بیا یې پرې جامې هم نه پرېښودې او کیدې شي چې وجلی وی خو مسکان له الله غیرت ورکو او هغې وی نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ونه یېرېده نو مسکان د انډیا په کروڑاو زنانو ته حوصله ورکړه او د انډیا مسلمانان او په تور دنیا کې مسلمانان دومره خوشحاله شو چې د انډیا د علماو جماعت هغې له فوري طور 5 لاک انعام ورکو او نورو ډلو پرو ورته خپل پیرزونه او خپل محبتونه ورسول او د مسکان حوصله افزایي وکړه نو یو طرف ته په دنیا کې مسکان ده او بل طرف ته په دنیا کې د ټیک ټاک حریم شاه ده عایشه انور ده او د اسلام آباد نور مقدم ده چې هغې د زنانو حقوق د شیطان په حقوقو په صورت کې ادا کول نو خپل انجام ته ورسېدل نو زنانو د قیمت اندازه له دې نه پته لګي چې الله یې په شا ولاړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی استوصوا بالنساء خیرا زما نصیحت قبول کړئ الله رسول وی چې د ښځو سره ښه کوئ وی د الله رسول چې د دنیا نه تو نو آخري کم پیغام چې ما تا ته پرېښی وای یو دا الصلات د مانځه خیال ساتئ او بل وما ملکت ایمانکم ستاسو کم زیر دست چې پای کې ستاسو زنانم دي چې هغه ستاسو سره دي د هغو ګورې خیال ساتئ او بیا حضرت وی خیرکم لاهله په تاسو کې ښه سړی هغه دی ښه خاوند هغه دی چې د خپلې ښځې سره ښه سلوک کوي او بیا حضرت وی حبب الیه من دنیاکم النساء په دنیا کې د ټول نه ماته چې کوم خوږ شی دی او خوږ ماته لګي هغه زنانه ده نو ګوره چې الله یې په غاړه دی رسول الله یې په غاړه دی اما وی چې د رکشې عام ډرایور او د ټرک عام ډرایور هم په خپل بورډ دا لیکي
چې ما کی دعا جنت کی هوا. د دا مطلب دی چې د زنانو ته په اسلام کې کم فیور میلاویږي هغه ورته په یو نظام کې نه میلاویږي. خو دا زنانه چونکې سادهی نو NGO ټایپ خلق د دې د سادګۍ نه پیدا والی او د دې د بېعزتۍ ته د عزت نوم ورکي. زنانه اصل زیور یا اصل کالی چې دی هغه حیا ده. دا بنګړی نه دی، دا پنځیب نه دی، دا امیل نه دی، دا د شادي د 1 लाख روپو جوړه نه ده، دا حیا ده. او کله چې زنانه حیاداره نو په دې کې به حیاتي. دا عربی عجیبه الفاظ دي. حیا کې حی یې الف چې تی ورسره جمع کې نو حیات، نو حیات زندګۍ ته وایي او حیا ته وایي چې چېرته حیا وه هلته به حیاتي، هلته به زندګي. د چا چې حیا لاړه د هر څه لاړل. اذا لم تستحیي فاصنع ما شئت. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې حیا د پکې نه خپل د خوښه د چار سکه. چې کله حیا وزي نو بیا ته د ټیک ټاکر حریم شاه جوړ شي، بیا ته ټیک ټاکر عایشه انور جوړ شي، بیا ته د اسلام آباد نور مقدم جوړ شي، خپل انجام ته ورسي. دیو جن نارینه ته وی چې تاسو ذمہوار یې، تاسو د خپل زنانو، تاسو د خپل ماشومانو، د خپل لونو او د خویندو تربیت کوئ او تاسو دې ته چرته پرې نه دی چې هغه چرته ټیک ټاکر ته جوړ شي. اکو فرض که تاسو به دنیا او آخرت تباه شي نو اقبال ویلو نسوانیت کے زن کا، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد. مرد د دې ذمہوار دی چې هغه د ښځې د نسوانیت نگهباني وکړي. د ښځې نسوانیت په الوی چې هغې کې حیایي، په هغې کې پردی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلی و چې د ښځې پته به د څه نه لګي، بصلاتهن چې مونځ څنګه کوي، بصیامهن روجې څنګه نیسي، او بیا ورپسې وایي بعبادتهن عبادت گزاره څنګه یي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی و چې کله صلت خمسها 5 منځونه یې وکړل، وصامت شهرها په میاشت کې په کال کې 1 میاشت مکملې روجې ونیوې، او واطاعت بعلها او د خپل خاوند خبره ومنله، وحفظت فرجها او د خپل شرمګاه حفاظت یې وکړو. نو د جنت 8 دروازې دي، کومه چې خوښې نه د هغې نه دی تیریږي، الله به یې دننه کړي. دې نه دا مطلب شو چې یو طرف ته د زنانو قیمت اندازه ولګېده، بل طرف ته د زنانو د ریسپانسیبلیټۍ اندازه ولګېده. او په زنانو کې چې کوم خوبۍ دي په نارینهو کې نشته، لکه انبیاو میندې دي ده، نو د دې زنانه ذمہواري هم ډېره زیاته ده. لتسکنو الیها د کور سکون په دې باندې ډیپینډ دی. نو که فرض کړه دې خوی ښیي، د دې اخلاق ښیي او دا کور له اهمیت ورکوي، نو په دنیا کې تعلیمي ادارې چې دي د ټولو نه د ټاپ ړومبنۍ اداره د مور غیږ ده. دې وجې نه وایي چې ته ای زما یا ای زخور په کور کې یې، نو ستا په ذمه صرف د ماشومانو د سر نه سپږې لرکول نه دي. اکثر میندې د خپلو بچو د سر نه سپږې لرکوي، یا پکې دارو اچوي یا وله سپږې ګوري، بلکې په دې سپږو نه پس د دې ماشومې یا د دې ماشوم په سر کې چې کوم غلط نظریات دي او کوم د کفر سوچونه دي، دا ایستل هم ستا په ذمه دي. گویا کہ زنانہ کے ذمے صرف بچوں کے جوئیں نکالنا نہیں ہے، ان کے ذہنوں سے غلط خیالات نکالنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. چې کله زنانه په دې پوه شوه چې زما په ذموارو کې یو دا ده چې خپل بچي نه به یوازې سپږې نه وباسم، بلکې د خپل بچي د ذهن نه به غلط خیالات هم وباسم، نو بیا به دا زنانه خپل بچي ته ماسخوتن وایي چې شابه بچو زه روده شئ، سار به مانځله پاسئ. د ملک اکثریت بلکې 100% زنانه خپلو بچو ته وایي چې زه روده شئ، سار به سکول ته ځئ. خو دا ټکی کو په دې ټکي کې بدل کی نو دا به د تربیت یو زبردست چینج او تبدیلی راشي چې زه روده شئ، ځکه چې سبا به بیا سهار به بیا د سحر مونځ کوئ. نو دا د هغې یو ذمواري ده چې هغه د خپلو بچو تحفظ وکړي، او د دې په حقونو کې غټ حق چې شریعت دې له ورکړی دی نو هغه دی للرجل مثل حظ الانثیین. د نارینه دپاره چې کوم په جایداد کې حصه ده دا د 2 جینکو برابر ده. نو که د یو سړي یو زوی او 2 لوڼی او دې ته مړ شي نو میراث په داسې تقسیمیږي چې نیم به شي، نو نیم به دا 2 زنانه چې دي خویندې دا به په دې پاپس کې تقسیم کړي، دا نیم به د رور شي. دې ته وایي نو چېرته NGO د دې مطالبه نه کوي چې زنانه ولې په میراث کې حق میلاو شي، چې هغه یو حقه مطالبه ده.
ځکه چې NGO کوشش کوي چې یهود رضا کی، یهود رضا کی او امریکا رضا کی او یورپ رضا کی. هغه چرته دا کوشش نه کوي چې الله رضا کی. او الله چې کوم حق زنانه له ورکړی پکار ده چې هغه حق ولته ورکړي. نو وایي که فرض که زنانه خپل حق غواړي نو دې له پکار دی چې په میراث کې خپل حق وغواړي. او د حکومت دپاره ډېره اسانه ده. نو که حکومت له چې ووټ ورکوي نو که الیکشن کمیشن څوک چې ووټونو ته ودرېږي او هغې سړي ته دا وایي چې د بجلی بیل دې داخل کړی که نه، که د بجلی بیل یې کلیر نه د ګیس بیل یې کلیر نه نو هغه الیکشن نشي کنټیسټ کولی. نو چې ورسره یو دا بیل ولیکي چې دې سړي خپلې خور له خپلې لور له د په جایداد کې حصه ورکړې ده که نه، تر څو پورې چې د هغه حصه نه ورکړي د الیکشن د کنټیسټ کولو دپاره نااهل دی. اصل حق یې دا دی. نو الله تعالی په خپل کلام کې د زنانو ملګرتیا کړې وه. رسول الله په خپل کلام کې د زنانو ملګرتیا کړې وه. زنانو یو طرف ته چې کوم کردار شو کړل نو په موجوده دور کې د ټولو نه بهترین او زنده کردار چې و هغه د مسکان د انډیا نعره تکبیر و. او بل طرف ته پاکستان کې فرحت هاشمي الله دې په خپل رحمتونه را نازل کړي، هغه د اسلام آباد په فضاګانو کې د قرآن درس ورکوي. او په موجوده نوجوانانو باندې که د نارینهو په صورت کې د ډاکټر اسرار احسان دی چې د هغه درسونه ډېر ډاینامیک دي، نو په زنانو په صورت کې د فرحت هاشمي احسان دی. اگر چې هغه یو زنانه ده نو زنانه چې وغواړي نو یو طرف ته عمر غوندې سړی مسلمانولی شي او بل طرف ته د مسکان په شان ناره لګولی شي او بل طرف ته د فرحت هاشمي په شان درس ورکولی شي. د زنانو اصل فرایض هم دغه دي او د هغې حقوق هم دغه دي چې په دې پوه شي نو NGO به دقه شان پاتې شي او بیا به دا زنانه هغه جلوس نه وکاږي چې میری جسم میری مرضی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.